السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی ورکرانو د پاره د عمران خان وکیل اهتزاز حسن یو ډیر د خوشخبری خبر راوړل دی چې د عمران خان گرفتاری چې کومه ده هغه غیر قانوني ده. مکمل ډیټیل به سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو مکمل وګورئ. د عمران خان چې کوم وکیل دی اهتزاز حسن دا یو ډیر غټ وکیل دی او د عمران خان هم وکیل دی. نو هغه یو درې خبرې انکشافات کړي دي هغه به سره مکمل شریکوم چې د عمران خان گرفتاری څنګه غیر قانوني ده او عمران خان به څنګه مطلب 2-3 ورځو کې به خامخا هغه رها کیږي. د پیر پروز د عمران خان رهایی چې کومه ده هغه تقریبا 90% ایکسپیکټډ ده چې د پیر پروز به عمران خان رها کیږي. ټول نه پهله خو تاسو ته معلومه وي چې په عمران خان باندې وارنټ گرفتاری جاری شو. جج چې کومه فیصله کړې و 3 کاله قید 1 لک جرمانه او 15 کاله نااهلي چې کومه ده په عمران خان باندې توشاخانه کیس کې دا سزا ولګیده. خو بل اهتزاز حسن ویلي دی د عمران خان په فیصله کې د جج 3 غټه غلطیاں کړې دي. په دغه فیصله کې جج کوم 3 غټه غلطیاں کړې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. یو ډیر غټ وکیل اهتزاز حسن دا دعوا کړې چې د عمران خان گرفتاری غیر قانوني ده. اهتزاز حسن ویلي چې د سیشن کورټ فیصله به سبا معتدل شي او د پیر په ورځ به عمران خان رها شي. اهتزاز حسن مکمل بیان در سره شریکوم چې 3 کمی خبرې هغه کړې دي چې د هغې په وجه باندې هغه لښکاري چې د عمران خان گرفتاری غیر قانوني ده. نمبر 1 ضابطه فوجداری 366-366-2 په تحت فائنل فیصله اورولو دوران ملزم عدالت کی موجودگی ډیره زیاته ضروری ده. یعنی فیصله سناولو دوران کې عمران خان عدالت کې موجودگی ضروری و او بل نن د فیصله ورځ هم نه و او د عمران خان غیر موجودګۍ کې دا فیصله سناو شو. یو دا خبره چې کوم دی هغه روچته کړی اهتزاز حسن چې څنګه مطلب په ملزم باندې ته سزا سناوي او ملزم په عدالت کې نشته دی. نو دا هم یو پوینټ هغه روچت کړی. نن سهار 8:30 بجې جج وی چې عمران خان د طرف کوسوکوي نو پیش دي شي. عمران خان وکیلانو جج ته وی چې نن خو د فیصله ورځ نه ده او بل خواجه آصف د اف ای دفتر کې دی د عمران خان کیس کې پیشي ده. بیا 10:30 بجې جج وی چې 12 بجې به زه فیصله سناوم که خواجه آصف راتلی شي را دي شي او که نشي راتلی زه به خپله فیصله سناوم. په 12:36 باندې جج خپله فیصله سناو کړه. ګوره دومره غټ کیس چې کوم دی ګوره د سابق وزیر اعظم د عمران خان کیس چې د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی او د هغه په کیس کې دومره تیزی تر اوسه پورې مطلب په یو کیس کې هم دومره تیزی نه ده شوې څومره تیزی چې په دې کیس کې وشو. د عمران خان کومه فیصله سناو شوه دومره تیزی سره سناو شوه. دویم چې کوم پوینټ هغه اوچت کړی هغه دا دی پرون د عمران خان توشاخانه کیس فیصله کې های کورټ کیس کالعدم قرار کړی دی. بل عمران خان د ګواهانو نوټس راتلونکي هفتې دپاره جاري شوی چې ته راتلونکي هفته کې ګواهیان پیش کا د ګواهیانو یو لیست موږ پیش کا. مطلب کیس چې کوم دی کورټ کې پینډینګ دی او های کورټ یې فیصله وکړه. یو ځای کې کیس پینډینګ دی او بل ځای کې جی فیصله وشوه. بل دا کیس نن سپریم کورټ کې هم درج شو. سپریم کورټ کې هم په دې باندې وکیلانو یو قسم لا یو درخواست ورکړو. نو سپریم کورټ کې به هم د دې کیس فیصله کیږي او بیا هم نن په کورټ کې د عمران خان د گرفتاری او د عمران خان وارنټ گرفتاری جاری شو. بل غټه خبره چې هغه کړې د اسلام آباد کورټ فیصله جاری کړه او پولیس ته وی چې نیمه ګنټه کې عمران خان گرفتار کړي. مطلب اسلام آباد چې کوم کورټ کې دغه فیصله سناو شو د اسلام آباد پولیس لا کورټ جج وی چې تاسو عمران خان په نیمه ګنټه کې دنه گرفتار کړي. نو سماله تاسو چې اسلام آباد د لاهور لا چې زینو سمره ټایم کې براسي مطلب سپیشل پلین بکې سپیشل جاز کې بزینو ال نیمه ګنټه کې براسي ورنه په جاز کې یا په هایوي باندې چې سمره د سپیډ وینو نیمه ګنټه کې نشي رسیدي. نو نیمه ګنټه کې بیا ګوره عمران خان ته گرفتاری وارنټ خولې شوی هم نه دی او گرفتاری شوی ده او کچره واتس اپ والا گرفتاری وارنټ ولا خولي لکه په واتس اپ کې ولا اسلام آباد نه چا سند کړي د لاهور پولیس لا چې دا دغه د گرفتاری وارنټ ته او ته گرفتار کا. نو دې حواله سره دا چې په واتس اپ باندې ته مطلب یو ملزم لا گرفتاری وارنټ نشي شو کولای دا هم غیر قانوني ده. دا خبره چې کوم دا اهتزاز حسن کړی دی. جی دا 3 پوینټونه هغه اوچت کړي دي او هغه دا خبره کړې ده چې د پیر په ورځ چې کوم دی عمران خان به رها شي. د پیر په ورځ دا دومره غټ کیس نه دی. غټ کیس ته یو قسم لا خو د عمران خان چې کومه د گرفتاری ده دا غیر قانوني ده غیر آئینی ده او دې کې جج ډېره زیاته تیزی کړې ده. دا د اهتزاز حسن خبرې وي چې تاسو سره ډېرې زیاتې خبرې وي خو ماته دا مین خبرې راوچتې کې چې کومې مین خبرې دي نو هغه مې تاسو سره شریک کړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. پیج هم لایک کړئ. والسلام.